بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 188 نمبر او بالکل آخري درس ته د حروف غیر عامله او 15 او 14 درس ته ان شاء الله. او دا بس کتاب په دغه ځای ختم شو. 15 نمبر دی ما بمانا مادامه. دا سیما چې د مادامه معنی وي. د مادامه معنی را اردو کې وای جب تک، او موږ په پښتو کې وای کم وخت پورې چې، کله پورې چې، یا وایو کم وخت پورې چې، یا وایو کله پورې چې. نو ما بمانا مادامه. او 14 نمبر دی حروف عطف. نو اول نمبر د 15 دا وایو، یعنی داسې ما چې د مادامه معنی وي، داسې ما چې د مادامه معنی وي. او د مادامه معنی دا جب تک، اردو کې وای جب تک، په پښتو کې مې لیکلي کمې پورې چې یا کم وخت پورې چې. دی ماتا ما مصدریه هم وای، دی ماتا ما مصدریه وای او ما ظرفیه ورته هم وای. دی ماتا چې د کم ما معنی چې د مادامه ده، دغه ماته ما مصدریه هم وای او ما ظرفیه هم ورته وای. د ما مصدریه مقصد دا وي، چې د دې فعل معنی دی د مصدر شي، دغه فعل معنی مصدر ته اړی. او د ما ظرفیه مقصد دا وي، چې دې فعل سره دی وخت هم وي، یعنی وخت ورسره هم بیان شي. لکه اقومو زبه ولاړ یم، ما کم وخت پورې چې، ما بمانا مادامه. نو د ما معنی مې وکړه کم وخت پورې چې. جلس الامیرو، امیر ناست وي. وای زبه ولاړ یم جب تک امیر بیٹا رہے. وای زبه ولاړ یم کمې پورې چې امیر ناست وي. نو دا کمې پورې چې یا کم وخت پورې چې، دا مې د دې ما معنی وکړه، ځکه چې دا ما د مادامه په معنی کې ده. د دې ما معنی را د مادامه، یعنی زبه ولاړ یم د امیر ناستې پورې، چې کم وخت پورې امیر ناست وي نو زبه هغې پورې ولاړ یم. ٹھیک شو؟ دا امیر په احترام کې، ځکه چې امیر المؤمنین ولاړي نو ناست وي، نو دا چې کم خادمین وي نو هغه ولاړ وي. ٹھیک شو؟ نو دا ځکه وایي اقومو زبه ولاړ یم ما کم وخت پورې چې، جلس الامیرو امیر ناست وي، یعنی زبه ولاړ یم کم وخت پورې چې امیر ناست وي. نو دا د ما بمانا مادامه باسو. ښه مختصرم ولیکلو او مختصرم بیان کو، څنګه چې کتاب کې مختصر د هغې نه لږه اهم ضروري معلومات درته ما هم لیکل. انشاءالله دا بیا په غټو کتابونو کې نور تفصیلات د دې راځي، خو ما درته صرف لږ آسان کو. او 14 نمبر حروف عطف. نو دا حروف عطف چې دي که نه، حروف عطف دا لس حروف عطف لستی. نمبر 1 واو، بیا دویم فا، دریم ثم، څلورم حتی، پنځم اما، شپږم او اووم ام، اتم لا، نهم بل، او لسم لکن. دا لس حروف عطف دي. د دې حروفونه مخکې اسم ته معطوف علی وای. د دې حروفونه یو اسم مخکې وي او بیا پسې دا حروف عطف وي، او بیا د هغې نه وروستو یو بل اسم وي. نو د دې حروفونه مخکې اسم ته هغې ته معطوف علی وای، او وروستي اسم ته معطوف وای. او دې حروفو ته حرف عطف وای، او د دې حروفو نه وروستي اسم ته معطوف وای، د دې نه وروستي اسم ته معطوف وای او مخکې اسم ته معطوف علی وای. لکه ګورئ جاء زیدن و عمرن. نو ګورئ دا زید، دا واو چې دی دا واو عاطفه دی، دې ته واو عاطفه وای. د دې واو نه د مخکې اسم ته معطوف علی وای. ما چې درته دا به راولیکه چې د دې حروفو نه مخکې اسم ته معطوف علی وای، او د وروستي اسم ته معطوف وای. خدا یاد وساتئ د دې حرف عطف نه مخکې اسم چې کوم اعراب وي که نه، د دې حرف عطف نه د وروستي اسم به مو هغه اعراب وي. ٹھیک شو؟ نو دلته کې مې صرف جاء زید و عمر، یعنی زید او عمر راغې. اوس ګورئ نسوره زید فعمر ثم حامد. اوس وګورئ دلته کې مې دا فا حرف عطف استعمال کو. دا فا حرف عطف شته، دا نسوره فعل دی، زید معطوف علی دی، دا فا حرف عطف دی، دا عمرون چې دی دا د زیدون دپاره معطوف دی. ٹھیک شو؟ او د حامدون دپاره بیا دوباره معطوف علی دی. دا ثم بیا حرف عطف دی. دا څه شی دی؟ حرف عطف.
حرف عطف او دا حامدون معطوف ته او دا عمرون چې دی کنه دا د دې مخکې معطوف علیه دپاره معطوف ته معطوف ٹھیک شو او د دې مخکې حامد دپاره بیا دوباره معطوف علیه دی معطوف علیه نو دا عمرون چې دی دا معطوف او معطوف علیه دی بیا دا حامدون معطوف دی نو د دې مطلب دا دی وای زید راغی بیا د دې فا معنی به بیا کې بیا ورپسې زر چې کله فا راشي نو د دې مطلب دا دی چې زر ورپسې بیا عمر راغی او بیا څه وخت پس ورپسې حامد راغی ثم حامدون نو ګورئ نو د دې فا نه مخکې د زیدون چې کوم اعراب و د فا نه وروستو د عمرون هم هغه اعراب دي د ثم نه مخکې د عمرون چې کوم اعراب دی د هغه ثم نه وروستو د حامدون هم هغه اعراب دي نو حروف عطف حروف عاطفه لس دي او د دې لسو واڼو نه د مخکې اسم نوم معطوف علیه وي او چې کوم اعراب د معطوف علیه وي بیا د دې حرف عطف نه د وروستي اسم نوم معطوف وي د هغه معطوف په هم عمده معطوف علیه په شانته اعراب وي نو دا زمونږ د حروف غیر عامله او 14 قسمونه پوره شو اخیری قسم مادامه او حروف عطف دي مادامه دا ما چې دی دا د مادامه په معنا کې دی نو ما ته ما مصدریه هم وایي او ما ظرفیه هم ورته وایي ما مصدریه ورته ځکه وایي چې دا ما چې دی چې د مادامه په معنا ده دا ما چې ده دا د فعل معنا د مصدر معنی ته اړی او ما ظرفیه ورته ځکه وایي چې د فعل معنی سره د وخت تذکره هم کوي وخت هم ورسره بیانوي نو ځکه دې ته ما ته مادامه وایي او حروف عطف لس دي او دا لس وانه چې دي د دې نه مخکې د دې لسو وانو نه مخکې اسم ته معطوف علیه وي وروستي اسم ته معطوف وي او د معطوف علیه چې کوم اعراب وي هماغه اعراب به د معطوف هم وي او د منځ کې پکې دا حروف عاطفه راشي نو دې ته حرف عطف وي ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د علم النحو ټول درسونه الحمدلله پوره شو انشاءالله الله پاک دې مونږ ته دا مضبوط یاد کی او په قرآن او حدیثو کې د دې استعمال هم راته نصیب کی مختصر غونته دعا وکړو الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه خدای پاک دا کوم علم النحو کتاب هم اختتام ته ورسو خدای پاک دا مونږ ته ازبر دیات کې او په د دې استعمال راته نصیب کی د دې ترکیبونه هم راته آسان کی د خپل علم نه علم را نصیب کی یا الله د خپل حلم نه حلم را نصیب کی او خپل عالمان هم جوړ کی با عمل عالمان هم جوړ کې د ګناهونو نه حفاظت وکړي د ګناهونو نه نفرت په زړه کې پیدا کړي او یا الله د دین محبت او عشق هم په زړونو کې واچي د بېدینۍ نفرت هم په زړه کې پیدا کړي خدای پاک د بېدینه خلکو نه هم وساتي او د بېدینۍ نه هم وساتي او د دیندارو خلکو ملګرتیا را نصیب کړي دیندار هم جوړ کړي یا الله څونه مشران کشران وفات شوي دي ټولو ته مغفرت نصیب کی او یا الله څونه مسلمانان نارینه زنانه چې بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی یا الله زموږ د فلسطین د مسلمانانو غیبی مددونه وکړي څنګه چې په جنگ بدر کې د صحابه مددونه کړي د فرشتو په ذریعه سره ای الله د اسرائیل ظالمانو د فلسطین ماشومان شهیدان کړه زنانه شهیدان کړي نوجوانان هم شهیدان کړه بیماران هم پرې نه خوده هسپتالونه هم ختم کړل ټول بوډاګان سپینګیري غریبانان هم شهیدان کړه او خدای پاک دا مقدس سرزمین دی د پیغمبرانو مسکن دی بیت المقدس یا الله ته حفاظت وکړي او خدای پاک زموږ د ټولو مسلمانان د هر ملک په کوم ملک کې چې څونه مسلمانان دي ټول خپل خدای پاک اتفاق اتحاد هم نصیب کړي د خپل ورونو خویندو په شانتې او خدای پاک د سترګو د ګناهونو نه مو ساتي د غوږونو د ګناهونو نه مو ساتي د خپلو لاسونو د ژبو د ګناهونو نه مو ساتي موږ نیک او دینداره او صالحان جوړ کړي څنګه چې ستا کم بندگان خوښي یا الله هغه شانته نیکان جوړ کړي او یا الله د خپل علم نه علم د خپل حلم نه حلم را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته و ذریاته اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین